تیسیر مصطلح الحدیث سبق نمبر 25 کې د سقط خفي ولا دویم قسم د موږ سره المرسل الخفي مرسل خفي ولا بحث دلته مصنف صاحب کوي. تعریف لغة المرسل اسم مفعول من الارسال، دا باب افعالنا ارسالنا د اسم مفعول صيغه ده. ارسال معنا موږ مخبین کړیو پر دوري تیر شی بمعنی الاطلاق یو شی پری دی. كأن المرسل اطلق الاسناد ولم يصله، لکه د سی چې د مرسل سند پریخي کنه او موصول کړي نه وي. او بل سره خفي لفظ د والخفي ضد الجلي، د جلی ضد شول معنا د واضح یو جلوت بل خلوت. خلوت خفي دی جلوت شد دا ضد جوړیږي خفا خفا کشف، لأن هذا نوع من الارسال غير ظاهر، دا ظاهر نه بلکې خفي. فلا يدرك الا بالبحث، لا يدرك الا بالبحث، فخ بحث تفتیش سره پته لګي. اصطلاحا د دې معنا ده ان يروي الراوي عمن لقيه او عاصره ما لم يسمع منه، چې یو روي د بل روي سره ملاقات شوی یا زمانه یووي هم زمانه وي، خدای کم شي چې نقل کوي کنه دای نه یریدلونه دایونه نه یریدل بیني او به د صيغه سره چې احتمال پکې دا شي لکه دینه یریدل کده بل چنه یریدل ده. نه يحتمل ما لم يسمع بلفظ يحتمل السماع وغيره، چې د سماع او د غیر سماع او د بل نه دی یریدول احتمال کی کا قال لکیل دي. مثال ګوره ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا رحم الله حارس الحرس. ندی حدیث ته وګورئ چې الله درحمه کې سړی بني چې هغه چوکیداری پهراداری پهرادارو. نو زلته کې تاسو وګورئ د عمر بن عبد العزيز سره فإن عمر لم يلقى عقبة، دی عقبه بن عامر سره ملاقات نه دي شي کما قال المزي كما قال المزي في الاطراف، لکه اطراف کې مزي سیب د دی وضاحت کړه ده. مخدي چې بما يعرف الارسال الخفي، د ارسال الخفي په څنګه طریقې پیژنل شي او په چی سره د دې پته لګي. يعرف الارسال الخفي باحد امور ثلاثه، په درو کې د یو سره پیژندل شي. وهي غداد نمبر 1 نص بعض الائمه زنا امامان تصریح وکیږي چې على ان هذا الراوي لم يلقى من حدث عنه، چې دا چانه چې دا حدیث بیني کنه اغه نه دی اغه سره دی ملاقات نه دی شوی او لم يسمع منه مطلقا سره نوریدلی نه دی شیان. نمبر 2 اخباره عن نفسه بانه لم يلقى من حدث عنه او لم يسمع منه شيئا، فخپل ابن د ځان متعلق وایي چې ما د چانه چې تاسو د حدیث نقل کړه ده کنه ندی سره بینه ملاقات شي دی نو متن شوري دلی دی. نمبر 3 مجيء الحديث من وجه آخر، په بل سند سره کنه د حدیث راغلی وی فيه زیادت شخص بین هذا الراوي وبين من روى عنه، چې دا چانه روایت شو ده مروي عنه تل شوسوک سی روایت کی روي د دې په منځ کې یو سړی زیاتی وی بل روي، نو په دې کې چې زیاتی و د تاسو سره ولې د سړی پکې نشته معنا د دې شکر د ارسال کړه ده. وهذا الامر الثالث فيه خلاف للعلماء، فدې دریم کې علماء اختلاف شته لانه قد يكون من نوع المزيد في متصل الاسانيد، چې دا مرسل خفي نشي کې کله کله د سیم کې د مزید في متصل الاسانيد. حكمه دا مرسل خفي حکم دا دی هو ضعيف، دا حدیث ضعیف لانه من نوع المنقطع، دا د منقطع نوع ده. فاذا ظهر انقطاعه، چې کله د دې انقطاع ظاهر شي نو په حکم المنقطع دی ولا حکم منقطع په شان دی. اشهر المصنفات في هذا البحث يعني في المرسل الخفي، مشهور تصنيفات پکې دا دي. کتاب التفصيل لمبهم المراسيل للخطيب البغدادي رحمه الله. منعقا او اب مخته مصنف رحمت الله دا کول غړي چې منقطع حدیث رقم الحق حدیثونه دي کنه الحاق وسره کی یو عند بل د مؤنن او زتاغه بین بمکته مردود او حدیث خایش د روي کې طعن واجب نه رد شي هغه خپل قسمونه دي. اذن ملحقات خي المعنعن والمؤنن تمهید
لقد انتهت انواع المردود السته التي سبب ردها سقط من الاسناد. ایشی کم حدیث چې د رد کېدلو سبب چې شو په سند کې سقط او غورځېدلو د هغو له شپږ وړه قسمونه پوره شو، ختم شو. لكن لما كان المعنعن والمؤنن مختلفا فيهما، په د مؤنن و مؤنن کې اختلاف شته، نو اوس دا خبره پیدا شو چې هل هما من نوع المنقطع او المتصل، چې دا دوه د منقطع قسم جوړي که د متصل قسم جوړي، موږ له دا بیان کا چې لذا رأيت ځکه مې دا وګڼل چې الحاقهما بانواع المردود، چې د انواع د مردود سره ملحقه بسبب سقط من الاسناد، د سبب سقطنا یعنی سقط واجب ندا زغ سره ملحق کوم. معنعن ولا تریب د تخی تعریف المعنعن لغه المعنعن اسم مفعول من عنعنا، فعل لق وزن ده او ربعی ده صيغه اسم مفعول صيغه ده بمعنى قال. عن ثمن ده عن يعني فلا فلا سي حديث عن عبد الله عن الزبير عن علقمه استرسه. اصطلاحا قول الراوي جس روي لك هو چې فلان عن فلان، وذ حديث معنعن يلشي. مثال ده ما رواه ابن ماجه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا معاويه بن الشام قال حدثنا سفيان عن اسامه بن زيد عن عثمان بن عروه عن عروه عن عائشه ومكت عن فكرال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. اوس د حدیث کې عن استعمال ده. اوس چې هل هو من المتصل من المنقطع، دا د متصل قسم جوړي کده منقطع نه. اختلف العلماء فيه على قولين، علماء اختلاف د دوا قول دي. قيل چې انه منقطع دا منقطع بشمرل شخط تبين اتصاله، څو پر د دې اتصال واضح نه شو. وهذا القول غير معتمد، هذا قول معتمد نه ده. والقول صحيح الذي عليه العمل، قول شي سيد غبن د علماء عمل دی وعليه وقاله الجماهير من اصحاب الحديث والفقه والاصول، هذا د اصول فقه د اصحاب حديث او د فقه علماء د جماهير قول دا کنه راجح قول دا غدا چې انه متصل بشروط. معنعن حديث تبو مؤلا چې شنه متصل نه څه شرطونه پکې وي. اتفقوا على شرطين منها، دو شرطونه کې د علماء اتفاق چې دا پکې وي. واختلفوا في اشتراط ما عداهما، دا دو شرطونه علاوه کې د علماء اختلاف ته ځنه چې نور شرطونه ضروري دي، ځنه چې نه بس نور نه دي ضروري. اما الشرطان اللذان اتفقوا على انه لابد منهما، هم شرطونه باندې اتفاق چې دینه خلاصې نشته. ومذهب مسلم الاکتفاء بهما، امام مسلم سیبم په دو باندې اکتفا کړ د فهمه غدا شرطونه دي. معنعن ته الګ متصل نه کنا چې الله يكون المعنعن یا معنعن. څکوم سره عنعنا کوي کنا مدلسن دا به مدلس نه وي، بس حدیث کې تدلیس نه وي. نمبر 2 ايمكن لقاء بعضهم بعضا، چې دا عن سره ویني د پلانینه دی پلانینه نو د دو منځ کې ملاقات ممکن وي. ای لقاء المعنعن بمن عنه، چې دا چانه دی عنعنا کړي دا هغه سره ملاقات ممکن وي. کاشو نوی خو چې ممکن وي. واما شروط التي اختلفوا على اشتراطها، هغه شرطونه چې علماء په کې اختلاف ته ځنې چې شرط دي ځنې چې نشته شرط، هغه چې د زیادت علی شرطین سابقین، د دو شرطونو نه پاسه نور شرطونه شته. فهي غدا د نمبر 1 ثبوت اللقاء، صرف دا پکې نه د کافی چې د دو ملاقات ممکن وي، بلکې لقاء ملاقات شوی ثابت وي. وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين، دا امام بخاری ابن المديني او محققین قول دی. امام مسلم سے قول دا نه. نمبر 2 طول الصحبه، صحبت سره ډیر کړي ډیر پاتې شوی. طويل الملازمه سره، وهو قول ابي المظفر السمعاني، ابو المظفر سمعاني قول دی. نمبر 3 معرفه بالروايه عنه، چې دا روي د چانه عنعنا کوي په دې خبره کې مشهور وي، خلکو ته پته چیرې د دین عنعنی کوي.
وهو قول ابي عمر الداني ابو عمر سره کا قوله دا دی معنعن خبر شولا بل د پکې مؤنن انن يؤنن التانين ان روات لیکنا ان پکې رسی لغتا اسم مفعول من اننا دا دی اننا اسم مفعول صيغه جوړیږي بمعنى قال یعنی حدیث کې د چې ان فلانا ان ورکی راشي اصطلاحا هو قول الراي حدثنا فلان ان فلانا قال دا شی ته پکې یای چې بلنی رتبیلی فلانی یلیو حكم مؤنن دا مؤنن حكم سدي قال احمد وجماعه امام احمد سے نور د علماء ویل دي هو منقطع دا حدیث منقطع وي دا حدیث منقطع شمرل شي حتى يتبين اتصاله ترجیح سو پر اتصال متواضح نه شو وهذا القول غير معتمد دا قول دمره اعتمادي نه ده وقال الجمهور علماء جمهور فرمای انك ان سدد عن پشان دي ومطلقه محمول على الاتصال والسماع بشروط المتقدمه فمخکینی شرطونه ورکی لکه پس څه تیر شو چې ملاقات سره کې ممکن وي او امده شیطا مدلس نه کده شیطا شرطونه ورکی نو بیا د ان سدد په عن بني محمول ده عن عند ده یعنی اتصال بشمرل شي اي المؤنن كالمعنعن في الحكم مؤنن حديث د معنعن بشان دی وي وبشروط نفسها المذكوره في النوع المعنعن ما غو شرطونو مطابق چې کوم په معنعن کې ذکر شولو